الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمر دین اسلام عزتمند و محترمو، په نن درس کې به مونږ هغه سنت بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو انسان ته په شپه ورځ کې مخې له راځي. نبی علیه السلام بچ جمعات ته ور داخلېده، نو په هغې کې سنت طریقه دا وه چې دا دعا به ویله چې اعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو بنده جمعات ته ور داخلېږي او دا دعا ووایي، نو شیطان وایي چې حفظ مني سائر اليوم، دا سړی زمانه محفوظ کړی شو نن ټوله ورځ. او دغه شانتي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کله په تاسو کې وطن جمعات ته ور داخلېږي نو فلیسلم علی النبی، په نبی علیه السلام دې درود وایي. اول یقول بیا داسې وایي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او کله چې جمعات نه وځي نو دا دعا دې وایي چې اللهم انی اسألک من فضلک. دغه شانتي د نبی علیه السلام سنت طریقه د میاشتې په لیدلو کې کله به چې نبی علیه السلام میاشت ولیدله دا دعا به غوښتله چې اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربک الله. دغه شانتي د نبی علیه السلام سنت طریقه د پرنجي په وخت کې چې کله سړی پرنجي وکي او دغه شانتي یا تصاعب خلوازه کی هغه ارګمې چې وته ویل شي، د دې دوه په باره کې د نبی علیه السلام سنت طریقه داوا چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د پرنجي سره الله سبحانه و تعالی مینه کوي او دا تصاعب ارګمې دا بد غني. نو کله چې په تاسو کې وطن پرنجي وکي نو هغه دی الحمدلله وي، نو په هر هغه مسلمان باندې حق دی څوک چې د الحمدلله واوري نو هغه به جواب ورکوي د چې يرحمک الله، الله دې پتا باندې رحم وکي. او کله چې یو سړی ارګمې کوي خلوازي نو دا ارګمې او خلوازه دا د شیطان له طرف نه دی. نو کله چې یو سړی ارګمې کوي نو هغه د خپل ارګمې او خله بند کې څومره چې وسوي ځکه چې کله دې خلوازه کې نو شیطان ورپسې خاندي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پرنجې کو نو په خله باندې به لاس مبارک یا کپړه وغیرہ دا کې خودل خپل आवाज دا به ښکته کو. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پرنجې به وکړو او الحمدلله به ویلا او چا به ورته جواب کې يرحمک الله ویلا، نو نبی صلی الله علیه وسلم به ورته دا دعا کوله چې يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، الله دې په مونږ هم رحم وکړي، په تاسو دې الله رحم وکړي، الله دې مونږ ته هم بخښنه وکړي او تاسو ته. او دغه شانتي نبی علیه السلام فرمایلی دي کله چې سړی پرنجي وکړي او الحمدلله ووایي نو هغه بل سړی چې کله د الحمدلله واوري نو يرحمک الله به ورته وایي. نو بیا د يرحمک الله په جواب کې به دا پرنجي کوونکی انسان دا دعا ورته وکړي چې يرحمک الله يهديكم الله ويصلح بالكم، الله تاسو ته هدایت وکړي او الله سبحانه و تعالی تاسو ټول کارونه دا صالحه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې یو سړی د دریو کرتو نه زیات پرنجي وکړو نو بیا به هغه جواب نه ورکو او فرمایل به چې دا سړی د زکام دی، د زکام د وجه نه دا پرنجي کوي. يهوديان به د نبی صلی الله علیه وسلم خواته رالل او پرنجي به کو په دې امید باندې چې مونږ ته نبی علیه السلام يرحمک الله وي، لیکن نبی علیه السلام باغی ته ویلي چې يهديكم الله ويصلح بالكم. دغه شانتي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه د هغه سړي په لیدلو باندې کم سړی چې په یو امتحان کې مبتلا دی یا مریض دی یا چې کم دی نو د هغه څه بدني لحاظ سره پکې کمزوري ده، څه عیب دی پکې او ته نه غواړې چې دغه نقصان یا بیماری تا باندې راشي، نو نبی علیه السلام به دا دعا ویله چې الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې دا دعا ووایي نو دک مرض به دته هیڅ کله ونه رسیږي. دغه شانتي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه کله به چې د خر आवाज واورید یا د چرګانو आवाज به واورید د بانګ کوم چې بانګي आवाज کوي، نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د خر आवाज واورید نو تعوذ به ویلي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ویلي، او کله چې د بانګي आवाज به واورید نو دا دعا به چې اللهم انی اسألک من فضلک. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی به سخت غوسه نو د غصې د کمولو دپاره به نبی علیه السلام حکم کو چې او دس دیو کې یو سړی یا که ولاړې نو کیدني
او که سړی ناست نو سم دی لړ دی ولګي او دا تعوذ دی غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د پاره چې دا غصه ختم شي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله اذان واوریدو، اذان د نبی علیه السلام په دور کې ترجیح سره هم شوی دی چې دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا به څلور کرته ویل شي ته اذان د ترجیح ویل شي او بغیر ترجیح نه هم اذان شوی دی. دغه شانتي اقامت دا دو کرته هم ویل شوی دی چې هر یو الفاظ دو کرته ویل شي او دغه شانتي الفاظ یو کرته ویل دا هم ثابت دی په اقامت کې، سوا د قد قامت الصلاه چې قد قامت الصلاه دا به دو کرته ویل شي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله اذان اوریدنو د فرمایلی چې کوم سړی د مؤذن اذان او مکه شانته جواب به ورکړي، صرف د حي علی الصلاه او حي علی الفلاح په ځای باندې به لا حول ولا قوه الا بالله وي. او بیا نبی علیه السلام فرمایلی کوم سړی چې اذان واوري او دا غینه پس دا دعا وي چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. نبی اسلام فرمای څوک چې دا کلمات وای نو غفر له ذنبه ټول ګناهونه او تعالی سبحانه و تعالی معاف کی. کله به اذان ختم شو دا غنه پس به نبی علی السلام دا دعا غوښتله چې اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی صلی الله علیه وسلم د اذان او اقامت په منځ کې فرمایلی چې د کې دعا نه رد کیږي چې انسان د اذان او اقامت په منځ کې دعا وغواړي. نبی علیه السلام د لسم ذوالحجې یا د لس ورځې کوم د ذوالحجې د اول نواله تر لسم تاریخ پورې په دې کې حکم کو په ډیرو کولو د اذکار باندې، تکبیرات به پکې ډیر ویلي، دغه شانتي تحمید د الله حمد به ډیر بیانو، کلمه توحید لا اله الا الله دا به ډیر ویلا، امت ته هم د دې حکم کړی دی. دغه شانتي سنت طریقه د نبی علیه السلام د قران عظیم شان په قرائت کې د قران عظیم شان خپل ځان د لپاره برخه نبی علیه السلام مقرر کړی و چې د شپې به د خپل حصہ د برخه د قران لوستله. قرائت د نبی علیه السلام دا په ترتیل سره او په مزه تلوار به نه کوله او هر یو حرف به په صحیح طریقې باندې ادا کو. کله به داسې و چې نبی علیه السلام به د آیات سره ودرېدو او بیا به هلته کې کله یو آیات بار هم ویلی او نبی صلی الله علیه وسلم په حروف باندې کله وګدواله هم کو، یمد بالرحمن و یمد بالرحیم حدیث کې راځي. دغه شانته د نبی علیه السلام سنت طریقه دار چې کله شروع د قران د تلاوت به کوله نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ویلو، کله به داسې دعا وختله چې اللهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. نبی صلی الله علیه وسلم د قران عظیم شان قرائت د پولاړه باندې هم کړی دی، په ناسته هم کړی دی، په ملاسته هم کړی دی، په حالت د اودس کې هم کړی، بغیر د اودس نه هم کړی دی. د قران عظیم شان تلاوت نه نبی علیه السلام نه منکو مگر صرف جنابت، په حالت د جنابت کې نبی علیه السلام قران نه لوستو او قران باندې به نبی علیه السلام خپل आवाज خسته کو او د فرمایلی دي چې لیس منا من لم يتغنى بالقران، سوچ په قران باندې خسته आवाज نه روباسي او فرمایلی چې زینوا القرآن باوساط زینوا القرآن باصواتکم، تاسو دا قرآن خسته کې په خپل اوازونو باندې، مطلب خسته आवाज باندې د قرآن تلاوت وکړي. او نبی علیه السلام به دا خوښه ګڼله چې د بل چا نه قرآن واوري. نبی صلی الله علیه وسلم به کله په یو آیات باندې تیر شو چې هغه آیات به د سجدي آیاتو، نبی علیه السلام به سجده لګوله، الله اکبر به ویل او سجده به وکړه او په دې سجده کې به دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم ویله چې سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. او کله به دا دعا د نبی صلی الله علیه وسلم نه هم نقل په دعا د سجده د تلاوت کې چې اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د تلاوت سجده وکړه بیا به راپاسېدلو په ټایم کې د نبی علیه السلام نه تکبیر الله اکبر دا نه دی ثابت او نه د سجدې تلاوت نه بعد سلام ګرځول د نبی علیه السلام نه ثابت دي. وبالله تعالی توفیق.